پاکستان پیپلز پارټي چې د جدا د عاجزانو خلکو پارټي ده په 10 تاریخ په ودودي حال کې په 2 بجې باندې ورکرز کنونشن دی د لوور سوات دې ته زمونږ صوبایي صدر جناب محمد علي شاه باچا خطاب کوي بالکل جی د ورکرز کنونشن د پاره زمونږ تیاریانې چې دي نو په زور شور سره دي په 2 بجې باندې په 10 تاریخ باندې چې کوم ورکرز کنونشن دی په ودودي حال کې په هغې کې تاسو په ګڼ تعداد کې شرکت ډیره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول کامران خان تاسو د پوره ټیم ډیره مننه زما نوم جی سجاد باغی دی او زه د پاکستان پیپلز پارټۍ د ملاکنډ ډیویژن انفارمیشن سیکرټري یم زمونږ په 10 تاریخ په ودودي حال کې په 2 بجې باندې ورکرز کنونشن دی د لوور سوات دې ته زمونږ صوبایي صدر جناب محمد علي شاه باچا خطاب کوي او ان شاء الله دا به یو ډیر تاریخي کنونشن ان شاء الله بالکل جی د ورکرز کنونشن د پاره زمونږ تیاریانې چې دي نو په زور شور سره دي په دې کې زمونږ نن د تحصیل بهبوزۍ میټینګ هم شوی او په هغې کې هم په ګڼ تعداد کې ورکرز چې هغو شرکت کړی او ان شاء الله تحصیل بهبوزۍ ورکران هم په ډېر غټ تعداد کې راځي ان شاء الله او نن زمونږ چونکې د زبیر حاجي صاحب چې زمونږ د پارټۍ یو بانی مشر دی زبیر حاجي صاحب په ځای کې شریف آباد کې نن زمونږ میټینګ وشو د منګورا سټي هغې ما په خپل هم شرکت کړی هغې کې زمونږ ضلع مشر اقبال حسین بالې طوطا هم موجود و د سټي مشران موجود و هغې کې هم برپور خپل ورکران زمونږ چې څومره موږ هغه موټیویټ کړي دي او ان شاء الله د سټي نه به هم زمونږ د پوره کارکنان ان شاء الله په دې کې شرکت کوي زمونږ ورکرز چې څومره دي پاکستان پیپلز پارټي چې د جدا د عاجزانو خلکو پارټي ده او په دې کې زمونږ ورکرز چې څومره دي هغه ټول عاجزانان خلک دی مزدورکاره خلک دی غریبانان خلک دی خو هغه د دې پارټۍ سره مینه لري او د دې نظریې سره د ډېر وخت نه دي هغو ته زما دا میسج دی چې په 2 بجې باندې په 10 تاریخ باندې چې کوم ورکرز کنونشن دی په ودودي حال کې په هغې کې تاسو په ګڼ تعداد کې شرکت وکړئ او دا ثابته کوي چې پاکستان پیپلز پارټي په سوات کې شته یو مضبوط قوت مخکې مو وسوم دی او ګڼ تعداد کې راشئ په وخت باندې راشئ او د خپل صوبایي قائد جناب محمد علي شاه باچا چې هغه په دې کې شرکت کوي په دې کې به زموږ د ډیویژن صدر جناب ملک اکرم خان صاحب ضلعي قیادت او زموږ سره نوی ملګری شامل شوی د پی ټي آی نه ډاکټر حیدر هغه به هم موجودي چې هغه چونکې دا پر سوات سره تعلق دی خو زموږ میلمه دی هم راځي زمونږ شهریار باچا دلی دا ټول مشران به دې کې موجودي نو ورکرز ته زما دا اپیل دی چې په ګڼ تعداد کې په دې کې شرکت وکړي